الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه الترمذي. حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت چې څومره پیغمبران را لېږلي دي، نو هغه پیغمبران په تمامو انسانانو کې بهترین خلک داغی ژوند د پیدایش نواله
تر وفات پوری یو عجیب او ناشنای. بیا د ټولو پیغمبرانو سردار زمن پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم داغه زندگی هغه د ټولو نه اعلی او ارفع او اوچته زندگی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جوان الله رب العزت زمنګ د پاره یو نمونه ګرځولې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یقینا شته تاسو د پاره په بارد رسول د الله کی نمونه د تابعداري خیستا. د نبوت نه بعد والا زندگی هغه اتباع هغه ضروری ده او هغه د امت د پاره یو نمونه ده. خود رسول الله سلام اخلاق حسنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان هغه د نبوت نه مخکې هم ډېر اعلی او ډېر ارفع او ډېر مزیدار او خلق ډېر متاثر. هر نبی چې الله را لیږي نو په اوچت خاندان او په اوچتو خلکو کې بهترینو خلکو کې الله نبی را لیږي. زمونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سیرت پدی په جلدونو جلدونو کتابونه علماء لیکلي دي لیکن مکمل کړي نه دي. ځکه چې د نبی علیہ السلام دا ځوان سیرت ډیر زیات دی. نننی بیان کې به ان شاء الله زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف نسب بیانوم او دا سے ورپسې جمعو کې به ان شاء الله سیرت د رسول الله سلام د پیدایش، بیا د ماشوموالی زندگی، د نبوت نه مخکې زندگی، بیا د نبوت نه رستو زندگی، بیا د مکی زمانه او د مدینه زمانه دا یو مستقل سیرت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو هغه ټول بیانول دا د کلونو خبرې نه دي، دا د بیا ډیر وخت باغې لګي، د میاشتو خبرې نه دي، کلونه دي. جمعه خو نه ده چې جمعه کې به بیان کی، خو چې کم لوی خبرې دي هغه به راواخلو. د ټولو نه اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب دا په تمام نسبونو کې اعلی نسب. د دې آیت په تفسیر کې علماء لیکلي دي، سورہ توبہ 128 آیت دی. اللہ پاک فرمائی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لقد جاءكم رسول من انفسكم، الله وی پتحقیق سره راغله دے تاسو ته ډیر لوی پیغمبر، ډیر عظیم پیغمبر، ستاسو د جنسنا، ستاسو پشان انسان دی. عزیز علیه ما عنتم، ګران لګي پدې نبی باندې آغا چې تاسو په تنګي گئی، کم شی چې تاسو تنګي نو آغا نبی ته ډیر ګرانی آغا نه کوي. حریص علیکم، حرص کون کې دې تاسو په فائدہ باندې،
کم کار کې چې ستاسو فایده ده نو هغې باندې حریص دی د هغې حرص کوي چې هغه دې حاصل شي ماته چې امت ته پیدا ورسي بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنانو باندې شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی دا د نبی هغه اوصاف حسنه شو خدا خو یو من انفسکم دی مشهور قرائت خودوین تفسیر قرطبی لکلی دی وقرأ عبد الله بن قسيط المكي من انفسكم بفتح التاء یو عالم دے عبد الله بن قسيط المكي سے اغبد آیت دا سے لستا لقد جاءكم رسول من انفسكم دا انفس پزے انفسكم مانا دادا پتاسو کے غور انسان پتاسو کے بہترین انسان اللہ وی پتحقیق سر راغلے دے تاسو تا رسول دا سے رسول او دا سے پیغمبر چه تاسو ٹولو کے اغا بہتر دے او غور دے پار لحاظ سر بہتر دے اللہ اللہ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چې لور د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د نبی علیہ السلام نه نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام به ویلي اے جاءکم رسول من اشرفکم وافضلکم تاسو ته رسول راغلی دی دا سه چې هغه تاسو ټولو کې اوچت نسب والا دی او تاسو ټولو کې بهترین انسان دی نو نبی علیہ السلام پر ټوله دنیا کې اوچت نسب والا بہترین نسب والا لکه عرب وی شیء نفیس هغه وخت وی چې کله یو شی په ټوله کې بهتري او مرغوبي د خلکو سره مینه ډېره الله الله د مسلم شریف حدیث ده واصله ابن اسقا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي نسبن د الله نبی ډیر اوچتو ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل الله کنانه قبیله یعنی بنو کنانه دا د تمام اولاد د اسماعیل علیہ السلام نه بهتر او غوره جوړ کړیو دا د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راتلل خدا پاگے ٹولو کے یاغا بہترین خاندان او بہترین کورنائی وا اللہ ورکڑے وا او بیا ور پسے وئی چه وصفا قریشن من کنانا بیا اللہ پاک قریش چی دی داد کنانو قبیلینا ورکڑی دی او چون کڑی دی کنانو کے بیا وڑا قبیل قریش وا او بیا نبی علیہ السلام فرمائی وصفا من قریشن بنی ہاشمن اللہ پا قریشو کی بنی ہاشم بیا غورا کڑل وصفانی من بنی ہاشمن او دا اللہ نبی وی چی اللہ پاک بیا زب بنی ہاشم کی غورا کڑما نو پا غورو کی غورا طول اولاد اسماعیل کے بہترین خاندان بہترین کورنائی کناندان نو بیا پا کنانو کے بہترین خاندان اگا قریش دی بیا پا قریشو کی بہترین خاندان اگا بنو ہاشم دی او بنو ہاشم کی بہترین خاندان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو دا پا ٹولو کے بہترین قوم بہترین نسب والا دے وجنا دا بخاری حدیث دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الشفا کی قاضی عیاض نقل کی جد اللہ نبی وی بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منه ویزا اللہ پاک پاک تمامو پیڑو دا آدم علیہ السلام کے بہترین پیڑے کے گرزہ والیمان زما خاندان دا آدم علیہ السلام دا زمانی نراواخلا تردی زمانی پورے نبی علیہ السلام وی دا پاک خاندان بہترین خاندانو
تر دې چې زم الله په دې خاندان کې پیدا کړم هغه زنه د سلسله داسې الله را روانه کړو او دیو جنا یو روایت کې راځي دا الله نبی فرمایي چې انی من نکاح ولست من صفاح الله اکبر انی من نکاح زد نکاح بچے مانا زما خاندان کې چرتا چا زنان نه د کړي چې دا غیر زنان سو پیدا شوي او زه د هغې په اولاد کې راشم زما خاندان څومره چې دي حلالیان دي د نکاح نه پیدا دي او د الله نبی فرمایي انی من نکاح ولست من صفاح زه د نکاح بچی مانا زما خاندان څومره چې دی هغې ودونه کړي دي نکاحونه کړي دي هغې نه الله بچي ورکړي دی چرته د چا بچی د زنانه نه دی پیدا شوی نه زنا یې نه ده کړې د الله د نبی په خاندان کې چرته په بره سطح باندې هم زنا نه ده راغلی داسې صفا سوترا الله رب العزت چې کوم دی نو څه کړي دي ساتلی او نسب د نبی علیه الصلاة والسلام الله الله نو خاندان د نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغه په تمام عربو کې بهترین خاندان د دې وجه نه الشفا کې قاضی عیاض رحمه الله یو روایت نقل کړی دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی امام طبرانی رحمت الله علیه نقل کړی دی نور علماء نقل کړی دی وی چې د الله پیغمبر فرمایلی دی ان الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم دین بوست پتو لگے چې د نبی علیہ السلام انتخاب په تمام مخلوق کې الله کړی دی دا هیڅ څوک نشته دی چې د نبی علیہ السلام نه بهتري ان الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم الله خپل مخلوق غوره کو نو پاغه ټولو کې الله بني آدم غوره کا په ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق چې دی هغه بني آدم دی انسانان هغه په ټولو کې بهترین مخلوق دی دومره مخلوق دی چې حساب نه کیږي وچه کې دي سمندرو کې دي خو په دې ټولو کې بهترین هغه بني آدم دی او الله وی ولقد کرمنا بني آدم زمانه په خپل ذات قسمی چې ما بني آدم په ټول مخلوق کې عزتمن ګرځولې دی دا خو د خپل ځان نه پیژني نو اشرف المخلوقات هغه انسانان دي هغه اولاد د آدم علیه السلام دی بیا د الله نبی فرمایي ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب نو بیا خدا آدم علیه السلام بچونه ټوله دنیا ډکه ده دا ټول انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی نو هغه الله چون کول په تمام اولاد د آدم علیه السلام کې چې الله ته خوښ شو او د الله ډیر ګران په الله باندې نو هغه عرب دی عرب قوم د ټولي دنیا والو نه بهترین قوم دی بیا د الله نبی فرمای ثم اختار العرب فاختار منهم قریشا بیا الله لګیاو په قوم کې په عربو کې چان کو ای کې غره مخلوق پیدا کو نو د ټولو عربنا الله پاک بل ځان ته چې خوښ کړل او غره کړل نو قریش خاندان غره کا عرب خډیر شي کړه نو په عربو کې د الله خوښ چي دي د الله په نس غره چي دي نو هغه قریش دي ثم اختار قریشا فاختار منهم بني هاشم بیا قریش غره کړل نو په قریشو کې په غورو کې غره بیا بني هاشم پیدا کړل د هاشم په اولاد کې چې کوم راتلل دا په قریشو کې بهترین خاندان شو بیا د الله نبی وای ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم بیا الله بني هاشم غره کړل نو پاغي غورو کې چې غره کول نو زال پاک په بني هاشم کې غره کړم نو دا وګوره
تمام مخلوق کے بہترین مخلوق آغا اولاد آدم علیہ السلام بیا پا تمام اولاد آدم کی بہترین مخلوق چلے آغا عرب دی او پا تمام عرب کی بہترین مخلوق آغا قریش دی او پا طول قریش کی بہترین چیدی آغا بنو ہاشم دی او پا بنو ہاشم کے بہترین چیدی آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دے نو دا پا تمام عرب کے بہترین بیاد اللہ نے بھی فرمائی اللہ اکبر فلم ازل خیارن من خیارن زامیشد آدم علیہ السلام دا زمانے نراوالے بس پا بہترینو خاندانونو کرا روانیم ولی انسان دے انسان پٹولو مخلوقاتو کے بہتر دے بیا عربی دے نو عربی پا تمام انسانانو کے بہتر شو بیا قریشی دے نو قریشی پا تمام عربو کے بہتر بیا پا قریشو کے ہاشمی دے نو ہاشمی پا تمام قریشو کے بہتر دے نو عزت ابتدانا پا بہترین خاندان کرا روانے ما بہترین خلقو کرا روانے ما اللہ اکبر بیاد اللہ نبی وی علا من احب العرب فبحبی احبهم ومن ابغض العرب فببغضی ابغضهم خبردار چونکہ دلنا نبی عربی دے وی سوک چی عربو سرمی نکی نو دا اصل کے پما مین دے زکد عربو سرمی نلری او سوک چی عربو سر بغض کئی نو دا زما سر نلگی نو زکے دا عربو سر نلگی دا عربو سرمی نو دا دے وجہ نکوچ زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے خان واشوی کنا زمان نبی عربی دے اللہ اللہ نو خبر میں دا روانہ کڑے وا پٹولو کی اعلیٰ نسب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او کلا دا خو مشہور خبر دا والفضل ما شہدت به الاعداء فضیلت آغا دے یو سڑے وی چیز بہتر ما ہر سڑے زانتا بہتر وائی خو چکل دا دشمن دخلینا یو سڑی صفت راوزی نو پوشا چی دا دا کمال والا سڑے دے دشمنم دا صفت کئی دشمنم دا خبر منی اعلیٰ نصب دا اللہ دا نبی دا سیو چی نور خپریدا مومنان خپریدا خپل خپریدا چی کافر نبدی تپوسو کنو آغبم دا منلا چی هو فینا زو نصبین دے پا من کی دو اچت نصب والا دے بخاری کے راضی اللہ اکبر اگدہ قصہ دا خو انشاءاللہ چلتے مقبانے بے بیان ہرقل دادا حبشی بادشاہ دادا ابو سفیان نہ تپوسو نہ کہیں او ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وقت کے سخت دشمنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافران غٹ سردار ہرقل ہوئی چی دی نبی سوک رشتہ دار شتا چونکہ نبی علیہ السلام تا خط لکلے ہو کنا نو آگا ویلے چی دی سوک رشتہ داری راوی وارے نو بخاری کی اوگد حدیث تے ابو سفیان آغا خوچون کی دا نبی علیہ السلام سر قریب پاتے شوئے او لگ رشتہ کیوں براتا نو ابو سفیان راو غفت دیر تا پوسنے دا ابو سفیان نکول اب جوابو نور کول یو تا پوسی تی پائے کے دا کڑو ابو سفیان وئی ثم كان اول ما سألني عنه انه قال كيف نسبه فيكم ہرقل تپوسنا کول نڑن بنے تپو سے زمانہ دا کڑو چیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی چیز نبی مالا اللہ پیغمبری را کڑے دا ندارا توائے کیف نسبه فیکم دد نسب پتاسو کے سنگ دے نسب اعلیٰ دے کنا دے نسب سنگ دے نو ابو سفیان خواہ وقت کے کافر دے مسلمان نہ دے نو دے ورتسوئی وما ورتویل هو فینا ذو نسب هو فینا ذو نسب
ابو سفیان وی ما ورته ویل چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منګه کې د ډیر لوی نسب والا دی، ډیر اوچت نسب والا دی، نسب کې خبره نه پکار کله غونه کې ځای وې کنه. ابو سفیان به دغه ته ډایرکټ ویلی وی چې نه جی دا خنه دی، دا نسب داسې دی داسې دی. ابو سفیان مخالف دی د نبی علیہ السلام هغه ټیم کې، پرستو خو بیا صحابي جوړ شوی دی، خو هغه وی هو فینا ذو نسب دی، په منګه کې د لوی نسب والا دی، اوچت نسب والا دی. نو بیا هرقل چې کله د دې تپوسونو جوابونه ورکړي چې دا تپوس مې دی لکړې دا مې دی لکړې، نو هرقل ورته آخره کې وایي ترجمان ته وایي چې د ته وایم سألتک عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما تانه د نسب په باره کې تپوس کړو، نو تا ما ته ویلیو چې دا په منګه کې د اوچت نسب والا دی، دا تپوس مې ځکه کړو که نسب وړوکی، نسب خرابی، نسب کې عیب او نقصانی، نو دی بیا دروغ وایي دی نبی نه دی. ځکه الله په کمزوري نسب کې پیغمبر نه لیږي، ټولو کې چې خوښ کې اوچت نسب والا الله نبی جوړوي. نو تارا تدا خبر اوکړه چې هو فینا ذو نسب دی، من کې اوچت نسب والا دی. نو اوس هرقل پخپل وایي وی وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، دغه شان پیغمبران چې دي هغه د قوم په اوچتو نسبونو کې الله جوړول غواړي، اوچتو خلقو کې الله د هغې نه پیغمبران جوړوي. کمزوري نسب والا الله پیغمبر نه جوړوي، ځکه دغه په خبره بیا څوک عمل نه کوي. نعوذ بالله چې یو سړی پلار کردار خرابي، د مور کردار خرابي، نو خو بس بار ځای کې خلک بیا ورته هغه یادوي کنه چې ته خو مړه د هغې سړي بچی نو تم خبرې کې، ته خو د هغې پلانۍ ښځې بچی نو تم خبرې کې. نو الله نبی په تمامو قومونو کې د اوچت نسب والا ځکه لیږي چې خلک د اعتراض ونه کي. نو کافرانو هم د نبی علیہ السلام نسب هغه تسلیم کړی دی چې آو دی په منګه کې د اوچت نسب والا دی. نسب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی؟ نو واورئ الله الله یو متفق علیه دی، یو حد پورې د هغې نه بره به بیا نور کې اختلاف د علماو شته. امام بخاری رحمه الله بخاری اول جلد 543 نمبر صفحه باندې باب قیمی باب مبعث النبی صلی الله علیه وسلم، پای کې د نبی علیہ السلام د نوم نواله او تر 20 نیکه پورې د نبی علیہ السلام خاندان بیانوي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزور بن نزار بن معد بن عدنان. دا یویش نیکونه د نبی علیہ السلام، د نبی علیہ السلام د پلار نوم محمد عبد الله، خپل نوم محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبد الله، د نیکه نوم عبد المطلب، داغه د پلار نوم هاشم، داغه د پلار نوم عبد مناف، داغه د پلار نوم قصي، داغه د پلار نوم کلاب، داغه د پلار نوم مره، داغه د پلار نوم کعب، داغه د پلار نوم لوی، داغه د پلار نوم غالب، داغه د پلار نوم فهر، داغه د پلار نوم مالک، داغه د پلار نوم نظر، داغه د پلار نوم کنانا، داغه د پلار نوم خزیمه، داغه د پلار نوم مدرکه، داغه د پلار نوم الیاس، داغه د پلار نوم مزور، داغه د پلار نوم نزار، داغه د پلار نوم معد، داغه د پلار نوم عدنان. دا هغه نسب دی چې صحیح دی، مطلب پدې کې د هیڅ اختلاف نشته، ټول علماء مانی. د دین بعد کتابونو کې شته تر آدم علیه السلام
تر آدم علیہ السلام پورې علماء لیکلي دي، لیکن خبر دادا چې علامہ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد 126 نمبر صفحه کې لیکلي دي وإلها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة. تردیز پورې د الله د نبی نسب هغه معلوم دی د صحت په اعتبار او د ټول نسب والو چې څوک نسبونه بیانوي دای په اتفاق ثابت دی، هیڅ چا پکې خلاف نشته. وما فوق عدنان مختلف فيه، د عدنان نه بر بیا چې ورپسې ځي په دې کې اختلاف شته، نمونو کې اختلاف. ولا خلاف ان عدنان من ولد اسماعیل، په دې کې اختلاف نشته چې عدنان د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نوسو کړوسو کې راځي، خو اسماعیل علیہ السلام ته رسېو، ابراهیم علیہ السلام ته، بیا نوح علیہ السلام ته، بیا آدم علیہ السلام ته، نو په دې کې د علماء بیا اختلاف شته. د دې وجه نه علامہ ابن حجر رحمت الله علیه د بخاری په شرح فتح الباری کې 7 نمبر جلد 208 صفحه پای کې لیکي واخرج ابن سعد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واوري كان اذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان. وی ابن سعد رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کله خپل خاندان او نسب نمونه بیانول، نو د دې معد ابن عدنان نه مخکې باندې تا نبی علیہ السلام د دې نه مخکې نه دی بیان کړی. واښوی علامہ عینی عمدۃ القاری جلد نمبر 14 و جلد نمبر 16 صفحه نمبر 417 کې لیکلی دی چې نبی علیہ السلام بر دینا مخکې نه تا. الله الله. علامہ عینی رحمه الله لیکي واقتصر البخاری في ذكر نسبه الشريف على هذا ولم يذكره الى آدم. و امام بخاری چې هغه لوی محدث دی، هغه د نبی علیہ السلام نسب تر عدنان پورې بیانوي، یوشتم نیکه پورې نه آدم علیہ السلام ته نه رسي. وجه صدا لان اهل النسب اجمعوا الى ها هنا وما وراء ذلك فيه اختلاف كثير جدا. زکه چې تمام نسبونو بیانون کی چې دي تر دې ځای پورې داغي اجماع ده او د دې نبر پای کې ډیر اختلاف دی، بیا ذکر دې نه مخکې نور نه بیانې. وی واختلفوا فيما بين عدنان و اسماعیل. اسماعیل خو مشهور پیغمبر دی چې د ابراهیم علیہ السلام زوی دی او نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راځي. بیا وی چې علماء اختلاف کړي دي چې د عدنان نه چې دا 20 نمبر نیکه دی د نبی علیہ السلام دته نو اخلي تر اسماعیل علیہ السلام پورې څومره نیکونه تیر شوي دي. نو فقیل 7 سو کوئی چیونی کاندی، وقیل 9 سو کوئی 9 نیکونه دي، وقیل 15 ابن او سو کوئی 15 نیکان تیر شوي دي، وقیل 40 سو سلويخ یادای. نو استب کم یو یادای. د دیو جنا بعض خلک آدم علیہ السلام ته رسي کنه دا نه ده، بس دغه زبانه ودرېږي. امام مدارک لیکلی دی تفسیر مدارک دا د امام نصفی رحمه الله د سورۃ ابراہیم آیت دی، په دې ټول مفسرین لیکي الله پاک کوئی علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله. آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر د هغې کسانو چې ستاسو نه پخوا تیر شوي دي چې قوم د نوح علیہ السلام دی، عادیان دي او سمودیان دي او هغه خلک دي چې د دوی نه وروسته پیدا شوي. لا یعلمهم نه پیژني هغې لره هېڅوک الا الله مگر صرف څوک یې پیژني، یو الله یې پیژني. الله وایي چې بل چاته پته هم نشته دی سوا زمانه. نو دې ځای باندې علماء لیکلي دي ابن کثیر
دا تفسیر مدارک وروي انه عليه السلام قال عند نزول هذه الايه كذبن الصابون چې دا روایت هم نقل شوی دی چې نبی علیہ السلام به دا آیت وی چې هغه دومره خلق دي چې یو الله ته معلوم دي نو د الله نبی په دې ځای کې فرمایل چې دا نسب والا چې کوم نسبونه بیانوي د دوی دروغ وایي چې د آدم علیہ السلام ته ورورسي کذبن الصابون مدارک لیکلي دي او بیا وایي چې عبد الله ابن عباس وایي چې د عدنان او د اسماعیل علیہ السلام په مابین کې 10 نیکونه تیر شوي دي چې دا د نبی علیہ السلام خاندان کې راځي نو مخکې سولیختو پورې اقوال دلته 10 راغلي خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کی لیکلی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بچ دا آیت الست نور پسی بویل چی کذبن نصابون سوک چی دا آدم علیہ السلام تا نصبون رسی کنا دا دی دروغ ہوئی اللہ وی بچہ تا پتہ نشتا دارنگی تفسیری قرطبی لیکلی دی لا يعلمهم الا اللہ لا يحصى عددهم الا اللہ ولا يعرف نسبهم الا اللہ د دې دومره خلق شمیر او د دې نسب صرف الله ته معلوم دی او نسب کوم خلک چې نسبونه بیانوي که هغه دا نسبونه بیانوي نو که څه نومونه یاد کړي نو ډېر پکې پاتې شي ځکه پوره علم خو سره نشته کنه خیال دی دغه شان تفسیر قرطبی بیا ډېر تفصیل کړی دی او دی لیکلي دي چې دا نسبونه د آدم علیه السلام پورې رسول دا خبره چې دا د نسابینو دروغ ده دارنگی تفسیری بغوی یعنی فرائے بغوی معالم التنزیل کی لکلی دی چی ددی پتہ صرف یو اللہ تعالی او عبداللہ ابن مسعود وچی دا آیت الس نو اغبو اللہ یعلمو نا کذبن نصابون نصب والا چی دیر شد بیانی نصبون ندی دروغ ویلی دی او سواورا امام رازیم لکلی دی معالم التنزیلم لکلی دی البدائی والنہائی ابن کثیرم لکلی دی كان انس بن مالك يكره ان ينسب الانسان نفسه ابا الى ادم انس ابن مالک سے او چې هغه به دا خبره ډیره بده ګڼله چې یو سړی د خپل نسب نه شروع ګڼله دا خبره چې دا مه کوئ وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم نور خو پرېږده چې د الله د نبي په باره کې به هغه دا خبره ښه نه ګڼله بده به یې ګڼله چې خلق د نبی علیہ السلام نسب شروع کې و آدم علیہ السلام ته رسي ٹھیک ده لانه لا يعلم اولئك الاباء احد لا يعلم اولئك الاباء احد الا الله عز وجل دغه پلاران او نکان یو الله ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم ٹھیک شو بهر حال تر عدنان پورې متفق علیه دي پاس علماء لیکلي دي صرف مختصر تاسو ته وایم ابن هشام په سیرت ابن هشام کې لیکلي دي الرحیق المختوم والا بیا د دینه په بل انداز باندې لیکلي دي د عدنان نمبر اور پسې 22 نمبر نکنه شروع کوما عدنان ابن عد او بعضی وی عدنان ابن عدد ابن مقوم ابن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن تارح ابن ناحور ابن ساروع ابن راغو ابن فالخ ابن عبیر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن انوخ او انوخ نمراد ادریس علیہ السلام بعض علماء قول ابن یرد ابن مہلیل ابن قنین بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام نو دا د نبی علیہ السلام سلسلہ نسب بیا تر آدم علیہ السلام پورې چې رسیږي نو تقریبا دا یو کم 50 نیکونه شو بیا په دې دغه باندې او په بل طریقه باندې بیا الرحیق المختوم والا په بل طریقه لیکلي خو ما درته ویل چې د دې پورا علم بیا یو الله ته دی په دې کې مونږه مخکې ځکه نور نو چې پته نه لګي که د نبی علیہ السلام په نیکونو کې یو سړی یو مونږ پریدو نوم خانه ده او کنه یو مونږ وو چې دایم پکې وو نوم خانه ده نو دا غینه خدا ده چې تر دقه ځای بیان شي چې تر عدنان پورې ځکه چې نبی علیہ السلام به تر دې پورې بیانو نو عدنان دا یو 20 نمبر نیکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خاندان کې چرته کمزورې سړی هغه نه دی راغلی دارنګې بدنام سړی نه دی راغلی او انشاءالله که بله جمعه راشي او ژوندي نو انشاءالله د نبی علیہ السلام د مور نسب او بیا د نبی علیہ السلام د نیکونو تذکره په مختصر انداز کې انشاءالله هغه بیا مونږ کوو
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.